د شب برات په دې شپه باندې یو څو بدبخت داسې هم دي چې د هغوی بخشش نه کېږي. الله دې موږ د خلکو نه وساتي. هر سړی خپل ګریوان کې سوچ وکړي آیا په دې کسانو کې زما نوم یا زه خو پکې نه یم، هغه اعمال دي. دغه اعمال کوونکي خو زه نه یم چېرته. هر سړی خپل ګریوان کې سوچ وکړي. نو مختلف احادیث کې مختلف کسان ذکر شوي دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل دی فرمایي یو هغه کس چې هغه مشرک دی په دې کې شپه باندې د هغه بخشش نه کېږي. که دې مشرک دی کلمې نه ده ویلې او دې هسې هم توبې وباسي خو توبې نه قبلېږي، استغفار کوي خو چې کلمې نه ده ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار یې نه دی کړی، ایمان یې نه دی راوړی، که دې هر څومره دعاګانې غواړي نیک اعمال کوي نه قبلېږي او نه دې کس بخشش کېږي. محترم دویم هغه کس فرمایي چې کم کس جادوگر دی، ساحر جادوگر جادو چې کوي دکه د خپل جادو نه توبه نه ایستې د بخشش په دې شپه هم نه کېږي. څومره بهترینه شپه ده، بېشماره خلکو د هغوی بخشش کېږي او د جادوګر کم کس چې جادو کوي جادوګري د هغه بخشش نه کېږي. محترمو دریم هغه کس کم چې پال ګوري، نجومي پال ګوري. اب لارو کوڅو کې چې ناست دي بازار ته تاسو لاړ شئ راشئ چې پال دله وګورم، خلکو له پالونه ګوري. په پال یقین لرل او پال کتل دا ډېر منع دي، دې نه منع راغلې ده. کم کس چې پال وګوري هسې مو ته ما لاس له وګوره ما به دې لاس کې څه دي. نو پال کتون کې نجومي موته ویل کېږي د ده بخشش نه کېږي تر څو پورې چې مغفرت د تر څو پورې توبه نه ایستې د خپل د عمل نه، خپل عمل نه به توبه وباسي الله به بیا بخشش کوي. محترم فرمایي څلورم هغه کس چې د هغه د بل سره بغض ساتي، کینه او بغض لرونکی، هسې بې د بل سره نفرت دي. بغض او کینې نه دی الله مونږ ټول خلکو ساتي. او دا داسې عام ده مونږ عوامو کې چې څنګه نن سبا دا هوا عام ده اوبه عام دي دقسې عام ده. محترمو دې وجې نه د کینې نه ځان وساتو، د بغض نه ځان وساتو. زړه کې کینه او بغض وي، د بل مسلمان سره بیخي وي به د نفرت وي. که یو سړی د ګناه کار کوي د ګناه نه په اړه کې نفرت ته خیر دی، خو د هغه نه نفرت او د هغه پسې سپور استغې ویل بد رد ویل پړه کې کینه ساتل بغض ساتل د داسې کس په دې شپه باندې مغفرت نه کېږي. نو کم ملګري داسې چې هغه سوچ وکړي چې بھائی زما کې دا بیماري شته دا به زه ځان نه وباسم، کینه ځان نه وباسم، حسد بغض دا ځان نه وباسم. او فرمایي پنځم هغه کس دی چې هغه باجمار دی، باجی چې وایي ډول سورنا والا دوکلمار باجمار. او هغه خلک چې دې ته ناسته کوي، دې ته غوږ دي، دې کې وخت تېروي، دې کې مصروفه دی، دې اورېدو کې. داسې کس توبه
بخشش په دې شپه باندې نه کېږي تر څو پورې توبې نه ایستې. څومره خلک دي چې د ختم پروګرامي دعوتنامه هم راغلي او ځان ځاله راغلي، پلار د ځان لی جو ته ځان لی، پلار ځان له بانه کې یره زه خو وزګار نه یم، زوی ځان له وایي زه د حاجي بلال شي مشر دی. او چې کله چېرته میله شي که نه چې څنګه تنګ واورو نو مونږ بیا واړه د غټو نه مخکې او غټ د وړو نه مخکې رواني، نه وینی نه څه نه دعوت هېڅ هم نه، الټه د هغه ځای نه مو راچړي بېله بېزتي راله کوي، ځای ستاسو دپاره د میلس نه دی. خو بیا هم مونږ خلک هغې ته ښه په شوق وږدو و د کینو مو ولزوم. نو هغه کس چې باجمار دی، باجي وی او اوري او دغه کار دی، د داسې کس چې توبې نه دی ایستې محترمو، د هغه بخشش په دې شپه باندې نه کېږي، د خپل عمل نه به توبه وباسي، الله رب العزت به بیا بخشش کوي. او بل هغه کس شپږم چې کوم د هغه پنسي دا د ګیټو نه ښکته وي، چې ګیټې پټي په پنسو کې. ما تاسو ته ویلي هر سړی خپل ګریوان کې سوچ کوي او وایي دی چې دا عمل ما کې یا شته یا نشته. زه چا باره کې دا نه یم چې تا کې دی او تا کې دی دا عمل، زه ځان متعلق هم لګیم، ځان باره کې هم سوچ کوم آیا دا اعمال ما کې خو شته نه. هغه پنسي چې هغه ښکته وي د ګیټو نه، د داسې کس په دې شپه باندې مغفرت نه کېږي، بخشش نه کېږي، د خپل عمل نه به توبه وباسي، د هغې نه بعد به بیا بخشش کېږي، ځکه لومبې توبه لازمي ده دغې عمل نه. بل فرمایي نارینه او زنانه هغه کس چې هغه زناکاري بد عمل دي، زناکار د خپل عمل نه توبه نه ده ایستې، د دوی بخشش نه کېږي. محترمو اتم د والدینو نافرمان، د مور پلار نه نافرمانی، مور پلار یې خفه کړي اتې خفوي او دې خو په یو جایزه خبره خفوي، لکه داسې نه په ناجایزه چې ورته وایي بچي مونځ مه کوه او دې کوي اتې خفوي، نو داسې خفوي بیا خیر دی، ځکه چې کله د الله حکم راشي بیا د مخلوق اطاعت د دې خیال نشي ساتلی کېدی. یو خوا د الله حکمي، بل خوا د یو مشر حکمي، یا د پلار حکمي، یا د مور حکمي، د الله د حکم مخالف دی نه به مني، د الله حکم به بیا پوره کوي. نو محترمو هغه کس چې هغه نافرمانه دی د خپلو والدینو نه، خپلو والدینو خیال ساتل پکار دي. چا چې جمدي هغوی دې ورته پکار دی چې خدمت یې کوي، خوشحاله وساتي. او د چا والدین وفات شوي دي هغوی دې د خپلو والدینو دپاره ایصال ثواب کوي. مختلف روایاتو کې مختلف اقوال ذکر شوي، سورت فاتحه ویل، سورت یاسین ویل، دغه رنګې بعضې سورتونه سورت اخلاص ویل او خپلو مردگانو پسې بخل. وی الله رب العزت پې دا کم مردگان چې دي والدین وفات شوي دي او ناراض دي، الله به دې په برکت باندې خوشحاله کي. محترمو بل هغه کس چې هغه نشهي دی، شرابي دی، دی به یا د خپلې د دې نشې نه توبه وباسي او یا به که دی د دې خپل عمل نه توبه نه وباسي په دې شپه باندې بخشش نه کېږي. عادي شرابي نشهي دی. محترمو لسم هغه کس چې کوم د خپلو رشته دارانو سره په ناجایزه خبره باندې، یو خو جایز خبره چې په هغې باندې تعلق کټ کولی شي، لکه او د چا په کور کې بې پردګي ده، د بې حیې د کور ترتیب تربیت روان جال دی، ستا زنانه هلته ځي
او تخپل زنانه منه کې چې دلته به نه ځي دی غم خادیله به نه ځي دی په کور کې پردي نارینه ګرځي کور ته چې کله واده نو جن سره د تعلق د کور یاران دوستان د کلي 50 کسان غونډ را نوځي بې داسې کور ته به غم خادیله نه ځي خپله کور خور مور لور دا منه کې نو دا قطع تعلق کې نه راځي ولې دا ځای د ګناه دی دې نه به منه کې منه کول لازمي دي او که نه یو رشته داسې ده چې هلته تک جایز دی هلته کې د بې پردګۍ د الله د حکمونو د ماتېدو څه امکانات نشته او هغه تعلق ته پرېږدي ختمې کټکې ماماخیلي ده ترونه دي وروڼه دي جایز د هغوی سره تعلق او هغه ته ختمې داسې دي دا منه دي یا داسې کس څه نه کېږي بخشش نه کېږي تعلق چې چا سره کټي زمونږ د ډېرو خلکو د یو بل سره تعلق قرآن جال دی مونږ تاسو بیګانې شپه را باندې را روانه ده که 15 منټه مو صرف دعا له ورکړه انشاءالله العزیز زمونږ به الله به بخشش وکړي خو که به د 10 کسانو کې د خپل ځان احتساب وکړو 10 کسان ذکر شو په دې کې که مونږ یو چې دی اول توبه وباسو اول د دقیقه توبه وباسو بیا به انشاءالله العزیز زمونږ مخکې الله پاک دعاګانې قبلوي او په دې شپه باندې خاص نفل یا خاص قسم عبادت کول دا ضروری نه دي د دې ثبوت نشته بعض خلک مختلف سوچ لري 2 رکعاته نفل به کوي او په دې طریقه به کوي دا د آیاتونو به کوي دا د سورتونو به کوي د هغې نه پس بیا دا عمل کوي داسې قسمه روایاتو کې نشته بس ځان له 2 رکعاته نفل کې وکړه بیا تلاوت وکړه بیا ذکر اذکار وکړه بیا دعاګانې وکړه بیا ستړی شي بل څه نیک عمل وکړه چې کله خوب درغېشته وده شه بیا دا د ماښام نه شروع کېږي د سحر د بانګ د ټیمه پورې چې کوم ټیم پېشمني کېږي د هغه ټیمه پورې دا غونډه شپه په شب برات کې شمارلی کېږي جهنم نه الله رب خلق خلاصوي د بخشش اعلانونه کېږي دعاګانې قبلیږي چې موږ تاسو په دې کې د غفلت مظاهره ونه کړو غفلت رانه پکې ونه شي ډېره بهترینه شپه ده د لیلة القدر شپې الله پاک ډېر لوی شان ذکر کړی دی ورپسې د دې لوی شان دی محترمو که نوري سم نشو کولی 15 منټه دعا له ورکوي شو ذکر اذکارو له ورکوي شو او د خپلو ګناهونو د معافۍ دپاره د الله په دربار کې لاس وتوي شو یا الله ما معاف کړي د شپې سټې به م راپاڅېدې کم ځای کې م ځان له کېناستې الله ته وغواړه د الله نه بخشش وغواړه رزق ته وغواړه صحت ته وغواړه نیک صالح نارینه اولاد ته وغواړه زنانه اولاد ته وغواړه حیادار رشته ته وغواړه حلال مال ته وغواړه الله درکوونکی ذات دی الله به مال هم راکړي تاسو له هم به م درکوي محترمو علماء کرامو یو عجیبه خبره ذکر کوي وي که نوري سم نه د الله رضا وغواړه بس الله نه راضي شو څه کې ستا خیر دی الله به درکوي څه ستا پړه کې راځي الله به درکوي محترمو الله رب تاسو ته په دې شپه کې د عبادت او توفیق را نصیب کړي